که صورت د محمد نه پیدا کړي به رب نه به دا دنیا. عزتمندو مسلمانانو د حضور صلی الله علیه وسلم امتیان یو مونږه. الله جل شانه وایي دا داسې امت دی وایي عزتمندو مسلمانانو چې پیله پیغمبرانو او پیله چې دې سوالونه شوي دي یا الله دا امت مونږ له راکړي یا دې امت کې مونږ پیدا کړي. عزتمندو مسلمانانو الحمدلله 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 الله مونږ چان کړي د حضور صلی الله علیه وسلم امت لی ورکړي او بیا الحمدلله 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 کوم انسان ته جړا ویل کېدو، کوم انسان ته چې ګنجر ویل کېدو، کوم انسان ته چې بدک ویل کېدو. عزتمندو مسلمانانو ناست یم په مسجد کې زمونږ کار وسه دی. پیله کارو خلک غلطو ته بلل، پیله کارو خلک د ګونګرو شرنګار ته بلل، پیله کارو خلک سرو شونډو ته بلل. هی هی تبلیغ د نوم نظار شم نن زمونږ کار دی خلک نیکۍ ته بلل. ای خلکو مونږ له اسمه راکوئ د الله او د الله رسول طرف ته راشئ. ای خلکو زمونږ هېڅ نه دي په کار، تاسو مور پلار خوشحاله شي، ستاسو ورونه خویندې خوشحاله شي، ستاسو خاندان خوشحاله شي، دا زمونږ هر څه دي. عزتمندو مسلمانانو دعوت تبلیغ یو کار دی، یو میشن دی چې الله جل شانه د سرونو نه لوپټې لر کړي، پټکي په سر کړو، د لاسونو نه ګوچرې بنګړي لر کړو، تسبیح راواغستې، د ژبې نه غلطې خبرې ختمې شوې. ای خلکو عزت الله ورکوي. یا ایها الذین آمنو، ای عزتمندو مسلمانانو الله ټولو ته چې دی ګیله کوي، ټولو ته چې دی لګیا دی که نه زما عزتمندو مسلمانانو قرآن شریف کې ټولو ته. عزتمندو مسلمانانو مونږ ټول الله سره تعلق جوړ کړو، خپل الله خوشحاله کړو، الله زمونږ د ټولو نه ګیله کوي، ټولو ته خواست کوي. او الله جل شانه قرآن شریف کې فرمایي کامیاب هغه خلک دی، انسان په خساره کې دی او مګر هغه انسان کامیاب دی کوم انسان چې دی حق وایي او کوم انسان چې دی صلاح نیک عمل کوي، کوم انسان صبر کوي. زموږ په دې حال باندې صبر دی د خپل رب نه. هی وی زما د خپل رب نه ګیله ده، نه سړی نه ښځه د چا کړم. عزتمندو زموږ په خپل رب باندې هم د دې خبرې ډېر زیات شکر دی. الحمدلله الحمدلله زه د خپل رب شکر وباسم چې موږ په دې معاشره کې بیا هم داسې پیدا کړو. زه ډېر خوشحاله یم. ملګري بعضې دغه شي هغه دغه دی، خو نه الحمدلله مونږ الله پې دا وخت خبرې پټېږي، خو نه دا خبرې ښکاره دي. مونږ دغه لوښي یو او چې دی که څلور میاشتې مې کوو، خو نه الله زموږ زندګي بدل کړې ده. خو پیله غلطې ته خلک رابللو، نن د الله خبرې ته خلک رابلو، پیله خلک سرو جوړې ته رابللو، نن پټکو ته خلک رابلو، پیله غلطه چې دی غلطو کفرتو ته نن جومات ته خلک رابلو، دمخانې ته به خلک راتلو. عزتمندو مسلمانانو دا د دین برکت دی. عزتمندو مسلمانانو الله دې د ټولو زندګي بدله کړي، الله دې د ټولو چې څومره ملګري دي خدای د ټولو ملګرو زندګي بدله کړي، ټولو د پاره جاړم، ټولو د غواړم یا الله زندګي بدله کړي. موږ سره سهیل بای راغلی دی، نه د شټاپ سهیل بای راغلی دی الحمدلله. او سلمان امیر صاحب زموږ د جماعت امیر دی، احمد امیر صاحب په تاسو پیژنئ، کوم چې مردان کې ما من محنت کړی دی. نو الحمدلله الله زما زندګي هم بدل کړې دی، احمد امیر صاحب زندګي هم بدل کړې. اوس سهیل به د خیر ویښته انشاءالله واړه کوي. سیر روزه کې موږ سره دی چې کله وله خدای توفیق ورکړو څلور میاشتې اراده کړله، دواګانې غواړي ټول امت او انشاءالله دی به څلور میاشتې لګوي، دی به خپله زندګي بدلوي، په خپل الله به توکل کوي. حسبي الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم. په هغه الله به توکل کوي کوم الله چې د اسمانونو د هرشونو رب دی، په هغه الله به توکل کوي کوم الله چې زمون تخلیق کړی دی. داسې نو ټولو ته مې خواست دی چا نفرت مه کوئ، چا سره چې دی چا نه سپک چاته مه کوئ، هر الله رضا دپاره خلکو سره محبت وکړئ. که چېرې تبلیغیانو محبت وکړو راله څلور میاشتې ولګول په هېڅ هم نه وپوه، په هېڅ هم نه وپوه، و چې څلور میاشتې ولګولې نن وګورئ چې دی سپوږمۍ تې شرمېږي د مخ نه او کوم پټکي ماشاءالله او چې دی راله مونږ پسې راله دعوت یې راکړو. نن الحمدلله شاه ولی اصلاح ستاسو مخکې دی او چې دی احمد امیر صاحب ستاسو مخکې دی. دا زما شاګرد ما سره مردان کې پاتې کېدو، اما ورته غلطې دعوت ورکوو، غلطو کفرتو پیله ما دې شي ته بول دی، ما چې دی دا ویښتګان درته. نن الحمدلله زه ولې جاړم یم، یا الله ته د زندګي بدله کړي، یا الله دا هم د چا بچوړی دی د چا بروري. د کور کې څومره خلک دی زما ټولو ته خواست دی، هر کور کې اجړا دی، ټولو ته مې دا خواست دی اجړا نه نفرت مه کوئ، دا خو د الله تخلیق دی، الله پیدا کړی دی. الله چې څوک وغواړي څنګه پیدا کړي، د الله په کار کې ولې ګوتې وهو؟ الله موږ پیدا کړي، موږ خو د الله تخلیق یو، موږ خپل مور پلار له پرېږدی، موږ خپل کور ته پرېږدی، ورونو خویندو له پرېږدی، موږ انشاءالله څلور میاشتې لګو دا جومات کې ناست یو ملګري هغه تعلیم کوي، بعضې خلک یې اوس په غش باندې وځو. او میسیب زما چې دغه نه راشو پیج نه او ملګري لږ وویني او خلکو ته عبرت حاصل شي چې وشوه وایي د هلکانو نه ونه شوه، خوږه وطنه جینکۍ به دې ګټي. اوس که د عامو خلکو نه ونه شوې، اجړاګان به خدای راوباسي، ډمان به خدای راوباسي، فنکاران به خدای راوباسي. ای خلکو د الله طرف ته راشئ، ای خلکو مونږ تاسو نه رزق روزي نه غواړو، پولۍ به خرڅو، مسواکونه به خرڅو، ملیانې به کوڅه په کوڅه ګرځو خرڅو
صوبه هم د الله خبره بکو الله خالق ته الله مالک ته الله رازق ته عزت ذلت د الله په لاس کې دی همدغه خبره ده دا د تبلیغ مهنت دی دا د تبلیغ کار دی دا د تبلیغ میشن دی ولما حضراتم راله مرګري راله خټولو ته مې دا خواست ان شاء الله سلام میاشتې ولګ ان شاء الله سهیل بھائی ان شاء الله په خزم دی راته شته د خیر سلام میاشتو لا او دی موږ سره هر میاشت ان شاء الله سیروزی لازم مرګري امیران رالو او ان شاء الله الله تاسو ټول قبول کړي احمد علي نشته به مخصص خبره کوي تاسو احمد علي خبره کارګزاري پکې لګ بیان کړو اوکه شوی د روان دا اوس خو روان دي نو الله یې بس تاسو ټول قبول کړي کامیاب کړي امرګري ناستي ان شاء الله ټول ناستي او ټول ان شاء الله ولا معرا لبګي دیندار خلک را دود بمخ کې مونږ اسم نشو ویلې مونږ له خو اسم ناراضي او نا عزت مند مسلمانانو الله د دین په نسبت باندې عزت راکو الله ژوندۍ راغړه ډېر زیات خوشاله د خپل رب نه ډېر مدګریو او الله دې مونږ نه رضا شي او اجازه ناشکر چې بیمار شم نصيحت راکوي تا نه قربان شم رب ما به عزت له عزت راکوي تا نه قربان شم رب ما به عزت له عزت راکوي چې د غربت په دام کې گیر شم نو دولت راکوي دا مې یقین دی په خپل رحم به جنت راکوي لاس مې نیولی دی هر وخت دا دعا غواړم خالقه معاف مې کړي پسې د ستا رضا غواړم هی الله مونږ هم معاف کوي الله مونږ له عزت راکوي عزتمند مسلمانانو مونږ خو چې دی الله ډېر رحیم بادشاه دی څومره ملګري ویډیو ګوري ویډیو مخې ته شیر کوي عبرتونه سې ټول څلور میاشتې ولګوئ چا اووه میاشتې څلور میاشتې کلونه ولګوئ انشاءالله خپل بچي مدرسو کې کښېنوئ مونږ به بار د خپل پیج نه لایو راځو بار به مونږ په اجراګانو په عامو خلکو محنت کوو د الله رسول خبره به کوو زما جانم د حضور صلی الله علیه وسلم د کار نه د الله د حکمونو قربان شه زما مور پلار زما ورونه ټول د الله د حکمونو د حضور صلی الله علیه وسلم د سنتونو قربان شه عزت قربان شه جزاکم الله خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ